अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बमा काबिल कदर ढेरों गैरतमंदों मुसलमानों हाजिरीनों सामिईनों द रबीउल अव्वल म्याश्ता द इस्लामी काल तकरीबन द्रेम म्याश्ता और दे म्याश्त खुसूसियत दे फजीलत दे शान द जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पैदाइश बांध ढेर लुए मकाम और लुए शान दे म्याश्त अल्लाह रब्बुल ढेर लुए मकाम वर्कड़े दे घट वजदा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पदे म्याश की दुनिया ता रागले दे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश दी म्याश दी ची कायनात राणा मिलाव शवे दा या वक्त दासी हो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द बेसत और द विलादत नमख की द जहालत त्यारी जुल्म बर्बरियत कत्ल आरत तर्दी पूरी कामयाब इंसान बागो चाची द चा द कूर मख द बच कोपड़े डेरे प्रति हुई इन कम सड़ी बडीर मरगुन गिड़ू दाबा इज्जतमंदू दाबा कामयाबू दाबा दाब द टूलू पर नजर के छोतो कम कस माने बा
سب وسرونه مالی لحاظ به کمزوری د هر چا په نظر کې به د هغه قدر او عزت نه و د جهالت دور تر دې حده پورې چې د زنانه ذات قدر او قیمت دومره و لکه انسان چې ټیشو پیپر استعمال کی بقدر ضرورت چې کله به ضرورت راغی دقه پورې به داغه عزت او احترام بو باقی زنانه ذات دادا غلامه زندگی وا د ظلم او بربریت په سره کېده زیاتی په سره کېدل تر دې پورې چې چا په کور کې بلور پیدا شو هغه ته خلکو سپک کتل د چا کې زنانه به اولاد زنانه اولاد کېده خلکو بوتا منخوس وي سپیره به وته وي محترمو دغه زنانه ذات په چکلا غټېدنو د خپل ځان د پاره به عار او شرم ګڼه دومره جهالت دومره ظلم دومره جهالت دې حد ته رسېدلی و چې د الله رب العزت کور چې بیت الله ورته ویل کېږي مونږ ته مسلمانان ورته طواف کوو خانه کعبه ورته ویل کېږي د الله کور دی د هغې نه به انسانانو بغیر لباس نه طواف کوو په بربنډ طواف پې کوو دومره جهالتو د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم راتګ چې دنیا ته شوی دی نو دنیا ته یو رڼا راوړې ده یو مورخ تیر شوی دی په اعلان دور کې تقریبا په 1870 نه بعد لګ بګ هغه یو کتاب لیکلی دی ډاکټر مایکل هارت نامه ده د امریکای یو ډاکټر دی مورخ چې کوم سړی په تاریخ پیږي تاریخ معلومات د علم وسري دیو کتاب لیکلی دی او دې کتاب کې سل کسانو تذکرہ کړی ده فصلو کسانو کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نوم مبارک او داغه تذکرہ په وړومبي سر کې ده او یو مقوله مشهوره ده عربی وې د انسان د کامیابی لپاره دا خبره بس دی چې د تعریف د صفت دا دشمن وږي او دغه ډاکټر دا مسلمان نه دی دغه ډاکټر دا يهودي ډاکټر يهودي مورخ ذکر شوی دی د سلو کسانو تذکرې په دې کتاب کې کړی دا پړومبي سر کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم تذکرہ کړی دریم نمبر د حضرت عیسی علیه السلام تذکرہ کړی دا په 15 نمبر د حضرت موسی علیه السلام نوم ذکر کړی دا تذکرہ کړی چې کله د کتاب رونمایي کېدله نو یو لوی پروګرام یې پای باندې منعقد کړ په پروګرام کې هر قسم خلکو ته دعوت ورکړ یهودو ته نصاراو ته عیسایانو ته مسلمانانو ته تر دې پورې چې کوم دهریان دي خدای نه مني هغوی ته دعوت ورکړ
دا شان ما یو کتاب لیکلی دی او راشئ دا وګورئ چې څنګه دی. غونډو ته یو کتاب میلاو شو، پویه پویه خلک وو. کتاب چې کله ولوسته نو بعضې کسان پکې ډېر زیات تار شو، ډېر غصې نه، او ورته تپوس ته کوي چې صیبه ته په خپل یهودي په کار دا وه چې تا د سلو کسانو په تعریف کې کتاب لیکه، نو چې لومبې د حضرت موسی علیه السلام تذکره کړې وي. تا تذکره د موسی علیه السلام په 15 نمبر کړې ده. په کار دا وه تا د عیسایانو د پیغمبر د حضرت عیسی علیه السلام چې عیسایانو د خپل پیغمبر وایي، مونږ هم پیغمبر منو، او زموږ د ایمان جز د ټول انبیا حق او سچ دي. چې یو پیغمبر څوک نه مني دا مسلمان نه دی، دا ټول حق دي. بهرحال عرض مې دا کو چې تپوس ته کوي چې صیبه په کار دا وه چې تا داسې کړی وي. په لومبي نمبر دی اول د خپل پیغمبر نوم لیکلی وي، بیا کم سے کم د عیسایانو پیغمبر د حضرت عیسی علیه السلام تذکره دې کړې وي. تا د مسلمانانو چې کم پیغمبر دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه تذکره لومبې کړې ده. دا ولې؟ نو دا مورخ ډاکټر مایکل هارټ ورته وایي، وایي ما چې کله تاریخ وکتو، ما خپل معلومات وکړو، نو د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د ذات نه علاوه بل یو کس دومره انقلاب په مخ د ځمکه نه دی راوستی. د پیغمبر علیه السلام په راتګ سره چې د امت ته کوم خیر ملاو شوی، دا خیر د بل چا په راتګ باندې، د بل چا په زندګۍ باندې، د بل چا په کار باندې نه دی ملاو شوی. چې انسانان د زناورو د لیول نه مخکته شوي، دومره تنزل زندگی تیروله، دومره تنزل چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې یو صحابي راځي، وی د الله رسوله په مجلس کې ناستو، یو ماشوم راغی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ډېره زیاته مینه وکړه، محبت یې ورسره وکړو. تذکره راغله د ماشومانو جنکو، د سترګو نه اوښکې بهېدل شروع شو. دا صحابي د سترګو نه اوښکې بهېږي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس کوي چې څه چل دی، په څه دومره غمجن شوې؟ وی د الله رسوله زما وعده کړی و، او الله رب العزت ما ته اولاد راکو، د هغې نه لږ شان د مخکې زه د کور نه وتلم په سفر باندې، د ډېر ورو سفر و. و چې تلم ما خپلې بیبي ته وویل چې که الله رب العزت نارینه اولاد راکو، خو هغه به تربیت پې وکړي او غټ پې کړي، او که نه زنانه اولادو جینۍ پیدا شوه نو کوشش وکړه چې په اټۍ میاشت ته مړه کړي. وایي ما ته بیبي وي چې صحیح ده، څنګه ستا خوښه دقسې به کوو. وي زه لاړم په سفر باندې، چې رالم نو ما ته بیبي وي چې جینۍ پیدا شوې وه، بس ما وجلې ده. ما چې ډېره ښه ده، دا خو ډېر ښه کار کړی. وی یو ورځ مې وکتله ماشومه مونږ کره ګرځېده را ګرځېده، وی ما د خپلې بیبي نه تپوس وکړو چې دا ماشومه څوک ده؟ ما ته وي دا ګاونډیانو ماشومه ده، مونږ کره راځي، مونږ کره عادته شوې ده. ما وی زه خیر ده، صحیح ده. وی هغې چې ما سره کومه مینه کوله نو ما ته شک پیدا شو دا زما لور ده. وی زه پرې پوه شوم چې دا خو ګاونډی نه ده، دا زما لور ده، زما اولاد دی. ما خپلې بیبي ته ووی دا ماشومه تیاره که، سنبالې که، او زه چېرته بوځم. ځان سره مې روانه کړه، لرې لاړو. ما ته بچې په مخه وایي دا لور،
بابا جان چرته مې بوزي اخر دا یو ویران ځای ته ورسېدو داسې ځای چې د انسانانو درک نه لګېده هیڅ څیز نه و وی هلته زه لګیا شوم بیلچه کوداله راسري و او هلته مې یو کنده وکنسته وی دا لور را سره ناسته ده وی چې کله زما په ږیره کې خاورې غورځېږي په بدن مې کپړو باندې خاورې غورځېږي دا لور مې راځي ده مې پاکوي بابا جانه کپړې دې څښا شوې ستړی شوې لږ کښېنه دمه شه زه لګیا یم کار کوم ما نه بار بار تپوس کوي بابا دا ته څه کې زه یم بچي څه کار نه دی وی آخر دا چې کنده مې تیاره کړه کنده مې تیاره کړه او دغه ماشومه لور مې راواغسته او غونډه مې به یې کېنوله د پاسه پې خاورې ورولم بچې مې جاړي لور مې جاړي ما ته بابا جانه په څه ګناه کې مې وجنې ما څه چل کړی دی ما څه کړي دي چې ما ته وجنې محترمو دا دور دا یو داسې دور دا جهالت دور نن چې ما او تا ته د خور او د لور دې قدر او عزت احترام په نظر کې شته پړه کې شته د پردی خور لور مونږ عزت او احترام کوو دا د دین برکات دي دا د جنابي نبی کریم صلی الله علیه و وسلم د رسالت او دغه د بعثت برکات دي مونږ تاسو ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په واسطه باندې دا رشتې راته وښودلې صحابي د سترګو نه اوښکې بهېږي تر دې پورې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژړا دی سترګو نه اوښکې وبهېدې ږیره مبارکه لمده شوه الله رب العزت په قرآن کې صورت په آخري سپاره کې فرمایي چې وإذا الموءودة سئلت دا ماشومانې چې کومې تاسو جمدې خښې کړي دي قیامت په ورځ باندې تپوس کوي دا به تپوس کوي سوال به کوي چې بابا تا زه په څه وجري وم ولې دې وجري وم عرض مې دا کوم محترمو چې دومره رڼا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په محنت سره راغلی ده په دې خوارې سره داسې رڼا راغلی ده چې داسې رڼا په بل محنت سره نه ده راغلی دا مورخ دا 100 کسانو کتاب لیکلی ده 100 کسانو متعلق لومبي پکې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم ذکر کړی دی نو هغه اعتراض کوونکی د ذات جواب کوي وی ما ځکه د ده نوم مخکې کړی دی چې دا شخصیت بل نشته چې د هغه په ذریعه باندې دومره لوی انقلاب راغلی او دومره ډېر خلک هغه د ده پسې روان شوي د ملګرتیا یې کړي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لومبۍ ورځ کې بعضو تاریخ ذکر کړي چې 4 کسانو ایمان راوړلی خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها دارنګې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم غلام زید او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ 4 کسانو ایمان په لومبۍ ورځ راوړی دی دومره لوی شان والا پیغمبر الله رب العزت موږ تاسو ته راکړی دی چې په کائنات کې نن ما او تا ته انسانیت میلاو دی د پلار قدر کو د هغې برکت دی د مور قدر احترام شته ادب شته د هغې برکت دی ورنه ما ته لږ شان د مخکې سوچ وکړو د هغې جهالت دور داوی واقعات لږ وګورو د مور احترام نه و د لور قدر عزت نه و د خور قدر او عزت نه و که دا نن شته نو دا د دین برکات دي دا د الله رب العزت د پیغمبر د بعثت برکات دي دا برکاتو په وجه باندې نن ما او ستا نسب محفوظ دی ما او ستا نسب څه دی محفوظ دی ورنه راشه مونږ خلک بهر ملکونو ته خفه کېږو یورپي ملکونو ته د هغې خلکو پلار نه معلوم د هغې خلکو مور نه معلوم چې دا ما مور اصل کمه یوه ده دومره مو ته پته نه خپله خور او د ضرور تمیز هلته نشته چې دا مې خور ده دا مې رور دی
دا تمیز نشته. مونږ دا خلکو ته خفه کېږو. په الله قسم په دې دین کې عزت هم دی، په دې کې زما او ستا خوشحالي هم ده، هم د دنیا هم د آخرت. الله رب العزت دی مونږ تاسو ته د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم قدر را نصیب کړي. اصل چیز د پیغمبر میشن دی. ما تیره جمعه ویلو میشن خپلول پکار دی، جشن ته ضرورت نشته. جشن ابو لهب مناو کړو، دومره جشن یې مناو کړو د خوشحالۍ نه. غالبا خپل چا چې ورته زیر ورکړو هغه آزاد کړو، غلام هغه آزاد کړو. دومره خوشحاله شو. پیغمبر پیدا شوی، ستا وراره پیدا شو، چا چې ول زیر راوړو په زیر کې هغه ته مې آزاد کړی. دومره جشن، دومره لوی خوشحالي. خو هغه کامیاب نه دی. کامیاب څوک دي؟ چا چې میشن اپناو کړی دی، چا چې پیغمبر کار په خپل ژوندۍ کې راوستی، د هغه سنت خپل ژوندۍ کې راوستی دي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه الله کامیاب کو. بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ الله کامیاب کو. او غلام تک تور حبشی خو الله رب داسې وزلو چې الله رب العزت داغه د برکته ما او تا ته لوی عزت راکړی دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زه چې کله جنت ته لاړم، اے بلال ما ستا د حقوق شا مخکې واورېدله. او الله رب العزت په چې کله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنت ته داخليږي، حضرت بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سورلې مهار دا به بلال حبشی نیولي او جنت ته به داخليږي. دومره لوی عزت الله ورکړ. د عزت په دین کې دی. محترمو دا دین په خپل ژوندۍ کې راوستل غواړي. په دې دین باندې خپل مال، خپل جان، خپل وخت دا لګول پکار دي. چا په دا ولګو په خپل ځان کې راوستو، الله په دنیا کې به وځلې، الله به کامیاب کی. او چا چې اعراض کو، چا چې په مخ واړو، چا چې د دینه ډډه وکړه، دا داغه نقصان دی. دین د پاره به الله رب العزت دومره خلق پیدا کی زما او ستا په وهم ګمان کې بم نه، خو زما او ستا عیسی پکې پیدا نشي، زما او ستا نقصان به وشي. الله د پیغمبر تعلیمات زموږ په زندګۍ کې راولي. پاک پروردګار د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره صحیح مینه او محبت زموږ نصیب کړي. کوشش دا وکړو دا ورځې چې څومره دي بلکې ټول عمر په موږ باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لوی احسانات دي. د پیغمبر اسلام باندې روزانه درود شریف وایو. حدیث مبارک کې راځي چا چې درود شریف یې کړ د جنت لاره یې راکړه. ان شاء الله العزیز دنه پس یو کار شروع کو درود شریف وایو. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په موږ باندې احسانات دي. نن چې موږ انسانان د انسانیت ژوند تیرو دا دغه برکات دي. موږ تاسو دا اهتمام کو. الله دې عمل لا نصیب کی دعا وکړي. اللهم صل علی سیدنا محمد و بارک وسلم. یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي، رب ټول امت محمد دې ګناهونه معاف کړي. رب څومره مسلمانان وفات شوي دي مغفرت نصیب کړي، خصوصا زموږ د محلې چا خپل خپلوان وفات شوي دي. اسلام الله جسب دي او خور وفات شوي ده. الله رب داوی مغفرت دې تامه نصیب کړي. الله رب دې مغفرت تامه نصیب کړي. پاک پروردگار دې څومره مرګري دي بیماران دي مسلمانان نارینه زنانه رب ته د صحت کامله عاجله مستمره دائما نصیب کړي. رب څومره مدارس دي، مساجد دي، خانقاګانې دي، مراکز دي، رب داغي ضرورتونه پوره کړي. رب ته آباد لري، رب ته پکې موږ ته د خدمت کول توفیق را نصیب کړي. رب زموږ ته په دغه ځایونو کې د ناس توفیق را نصیب کړي. د نیکو خلکو مرګرتیا مو نصیب کړي، د بد عملو خلکو د مرګرتیا نه مو ساتي. اچھا کورونه آباد رب کورونه آباد کړي، په خیر او عافیت سره آباد کړي. اچھا کورونو کې رښتې دي او دا رنګ خوشاله را روانې دي. رب دا خوشاله په خیر او عافیت سره د سنت مطابق رب ته سر ته ورسه د کور د پاره ټول خاندان د پاره رب د خوشاله ذریعہ وګرځي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.